باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف ضعيف وسفر طويل طويل وزاد قليل قليل وبحر عميق عميق والقيامة قريب قريب. دغه خطبه پیغام درکې دنیا تاویدون کې دا څوک را روان دی څوک د دنیا نه روان دی د دې لذتونه پانی دي د دې خوندونه پانی دي دا ټول به پنا کیږي. لمن الملک اليوم هغه یو رب ذات به پیدا کیږي ټول تمام خلق بروانی تمام خلق به د دې دنیا نه پنا کیږي. الا الله سوا د الله نه صرف د الله ذات باقی دی طاعت د دې باقی دي حاصلات د دې نه فوت دي اخیر مرګ دی. رونو واورئ ګوره بدن ضعیف دی بدن ضعیف دی انسان ضعیف دی عمل ضعیف دی عمل کم دی وقت کم دی کار پزیمه ډیر دی. دی وجنا ورځ د قیامت نور د نیزې په مقدار بخکتی هر سړی به ارزو تمنا کوي چې ربی کریم حساب شروع کی. ربی کریم به دومره په غصه کی یاد ساتي الله به په غصه کی د اچا جرأت بنه کیږي. الله ته وایي حساب کتاب شروع کا تمام مخلوقات به مشوره کوي راځي چې ټولو انسانیانو پلار حضرت آدم علیه السلام تور شو وجه دادا د آدم نه زمنګ پیړۍ شروع ده تمام مخلوق به فیصله راشي ټول امتونه بر رواني. حضرت بابا آدم علیه السلام تبراشی آدم علیه السلام تبوي اے بابا تزمن ټولو پلاری نور ډیر راخته ده ګرمي ډیر زیات ده بوج شکل پمن زیات ده ادمه الله تورشور ته وایا د دې مخلوقات سره حساب شروع کا. آدم علیه السلام په فرمایي الله ډیر په غوسه کې ده زد الله جل جلاله مخته نشم ورتله ما دانه خوللی وا د ونی دانه می خوللی وا کله تاسو کی ادم تاسو کی چې ما ته حساب کتاب شروع کا تاسو تا د ونی دانه خوللی وا آدم علیه السلام ورته وای نوح نجی الله تورشی دا غین استاسو سلسله شروع شوی وا کله چې د نوح علیه السلام په قوم عذاب راغی حضرت نوح علیه السلام د 15 کسانو سره د جودی په غر باندې کوش شو. حضرت نوح علیه السلام نه تمام انسانیت شروع شو. آدم علیه السلام به فرمایي ورشي نوح علیه السلام ته وایي چې غلاله ورشي الله ته وایي حساب کتاب شروع کا تمام انسانان با د آدم د خوانه را روان شي. حضرت نوح علیه السلام خواته براشي نوح علیه السلام به فرمایي وای ما خو په ورځ د جودی دعا کړې وا رب زما بچه پکې هلاکیږي دې بچ کا رب راته فرمایلی انه ليس من اهلك نوح دا استاد اولاد نه ده کچرته صد الله مخله ورشم الله ما ته وای چې تا دنا فرمان زیده پارا زمانه سوال کړو زد الله مخله نشم ورتله رب ډیر په غوسه کې ده. تاسو دلار شي حضرت ابراهيم عليه السلام ته وایي ابراهيم عليه السلام په فرمایي تاسو لار شي اسماعیل علیه السلام ته وایي اسماعیل علیه السلام په فرمایي تاسو لار شي موسی علیه السلام ته وایي موسی علیه السلام په فرمایي تاسو لار شي عیسی علیه السلام ته وایي هر نبی به بل نبی ترالیږي. حضرت عیسی روح الله ورته فرمایي تاسو لار شي محمدی مصطفی ته وایي محمدی مصطفی تبا تمام مخلوقات تمام انسانان راشي ورته فرمایي یا رسول الله ورش الله ته وایا زمون سے حساب کتاب شروع کی یا رسول الله من ډیر په سخت کیو یا رسول الله من ډیر په تکلیف کیو چې الله یو فیصله وکي یا من جهنم ته ولېږي یا من جنت ته ولېږي. یو نبی به جرأت نشي کولای چې د الله مخې ته راشي واحد محمدی مصطفی دی را بشي د عرش لاندې به رب ته په سجده باندې شي الله ته به سجده کوي په سجده کې به رب ته جاړي رب به تپوس کوي یا محمد اے حبیبا ساده وجنه ما دنیا پیدا کړه اے محمد ما که تمام کائنات پیدا کړي دا ستاسو صورت د وجنه دي اے محمد ما که تمام انبیاء لګلي ستاسو صورت سیرت د وجنه دي اے محمد سغوالي ما په دې دا وبان دلیل وره زمونږ د اهل سنت
والجماعت علماء احناف دیوبند عقیدہ دادا تمام کائنات کا آتا دی وجہ محمدی مصطفیٰ دے تمام کائنات کا باقی دی وجہ محمدی مصطفیٰ دے قرآن کی اللہ فرمائل دی ما اسمان سر پارا پیدا کو ما ازمکی دا سر وجن پیدا کرے ما پاسمان کی مخلوقات دا سر وجن پیدا کرل ما پاسمکہ کی مخلوقات دا سر وجن پیدا کرل قرآن پی سلکی هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ فرمائی ما اسمانون و پیدا کرو و مزمکی پیدا کرے وکان عرشه علی الماء دا دین مخی دا رب عرش پوو باندیو لیبلوکم ایوکم احسنو عملا دید پارا چیزب منگا وخائی تاسو تا پتاسو کی سوک احسنو عملا دے ربی کریم فرمائی زمکا اسمان ددی پمابین کی مخلوقات انبیاء کرام اولیاء کرام ملائکت الکرام دا مارا سر وجن پیدا کردی دید پارا چیز تاسو تا وخیما سوک احسنو عملا دے من چکل قرآن حدیث کی نظر وکو دا کائنات اللہ ولی راولی گلی کائنات اللہ ولی پیدا کردی کائنات ولی باقی دی مائی زمان دا اہل سنت والجماعت علماء احناف دیوبند عقیدہ دا دید پارا پیدا شوی دی چی احسنو عملا وخی احسنو عملا سوک دے حضرت محمدی مصطفیٰ گورو تمام انبیاء گورو دسمکی مخلوقات گورو اولیاء کرام گورو مائی راشی زبیدر توخیم زمارونو اپارا بھائی کی دوال پاس استعمالی گی نمبر 1 احسنو عملا نمبر 2 اکثرو عملا احسنو عملا مطلب دا دے نسبتاً عمل کم دے نتیجے زیادہ دا احسنو عملا مطلب دا دے نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا احسنو عملا مطلب دا دے نسبتاً عمل کم دے نتیجے زیادہ دا ما پا انبیاء کی وقتل نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا فالقوم تبلیغ کردے دا نحنیم سوکالا تبلیغ پبدلہ کی پنزاتیات کسان اسلام قبول کردے نسبتاً عمل زیاد دے نحنیم سوکالا دی نتیجے پنزاویات کسان دی محمدی مصطفیٰ دا سلویخ کالا پا عمر کی اللہ ورطا دا نبوت دا اعلان حکم کردے نبوت ورطا دا پیدایش نولان دی میلاو دے لیکن دا نبوت اظہار محمدی مصطفیٰ دا سلویخ کالا پا عمر کی کردے بیادہ درش پیتا کالا پا عمر کی محمدی مصطفیٰ دا دنیا نوی سال کردے ماچ وقتل محمدی مصطفیٰ درش کالا تبلیغ کردے دا درش کالا تبلیغ پا بدلا کی 1,24,000 صحابہ کرام اسلام قبول کردے نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا تبلیغ کردے دا نحنیم سوکالا پا بدلا کی پا نوح علیہ السلام باندے پنزاتیاو کسانو اسلام راول دے نوح علیہ السلام دا اللہ نبی منل دے اللہ واحد لا شریک منل دے محمدی مصطفیٰ درشکالت تبلیغ کردے دا درشکالت تبلیغ پا بدلا کی 1,24,000 صحابہ کرام ایمان راول دے نسبتاً دا محمدی مصطفیٰ عمل کم دے نتیجے زیادہ دا دیتا وی احسن عملا نوح علیہ السلام نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا دیتا وی اکثر عملا قرآن وی شریعت وی رب وی ما دنیا کائنات دیدہ پار پیدا کردی کہ احسن عملا وخیما احسن عملا محمدی مصطفیٰ دے دا درشکال تبلیغ پا بدلا کی پا محمدی مصطفیٰ باندے 1,24,000 صحابہ کرام اسلام راول دے صحابی چاہتا ہوئی قرآن تعریف کر دے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون قرآن تعریف کر دے من لقی النبی چاچے دا نبی سے ملاقات کرے وآمن بھی فنبی باندی ایمان راولے ومات علی الاسلام دا اسلام حالت کی دنیا نتلے صحابی آگا چاہتا بھی لیشی فنبی ایمان راول دے فنبی پا صحبت کی ناستل دے دا نبی خواتا کی ناستل دے بیاد دنیا نا دا ایمان پا حالت کی تل دے دا نبی علیہ السلام تراب سمرہ صحابہ اور کردی یولاک سمیر السراب تاسوبہ یو مسئلہ ہو رہی علماء فرمائی اللہ اسمکتا 1,00,000 یولاک سمیر السراب انبیاء علی گلی اللہ
خپل حبیب محمد مصطفی ته 1,40,000 صحابه ورکړل دي. نبی وای نماینده خدا ته، صحابي وای نماینده مصطفی ته. دلته اشاره کوي، دلته الله یو ذوق کوي د خپل نبی سره محبت کوي. اے نبی ما خپل ځمکې ته د خپل طرف نه 1,40,000 انبیاء کرام لېږل دي. اے نبی ما تا ته 1,40,000 صحابه کرام درکړل دي. نبی نماینده خدا دی، نو صحابي نماینده مصطفی دی. څومره نمایندگان چې د الله دي 1,40,000 انبیاء دي، دومره نمایندگان د محمد مصطفی دي 1,40,000 صحابه کرام دي. الله اشاره کوي څومره نمایندگان چې زما دي اے حبیبي مصطفی دومره نمایندگان ستا دي، دومره نمایندگان ستا دي. ما موضوع عرض کوله احسن عمله نسبتا عمل کم دی، نتیجه زیاته ده. اکثر عمله نسبتا عمل زیات دی، نتیجه کمه ده. نوح علیه السلام اکثر عملات نسبتا عمل زیات دی، 9.5 کاله تبلیغ دی، په بدله کې او 15 کسانو اسلام راوړ دی. محمد مصطفی احسن عملات نسبتا عمل کم دی، 30 کاله دی، په نتیجه کې 1,40,000 صحابه کرامو ایمان راوړ دی. احسن عمله مطلب دا دی نسبتا عمل کم دی، نتیجه زیاته ده. حدیث کې رسول الله فرمایي اهل الجنة 120 صفا، د جنت والا به 100 صفونه پر ورځ د قیامت به یو طرف ته خلک جهنم ته رواني، بیم طرف ته به جنتیاني. د جنتیانو ټوټل صفونه ټول صفونه به یو سل صفونه به د آدم نواله تر آخري انسان پورې د ټول انسانانو به 100 صفونه. تاسو به وګورئ دغه 100 صفونه کې به نبی علیه السلام فرمایي 80 صفونه یوازې زما د امت نه، 40 صفونه به د 1,40,000 انبیاو د امت نه. موږ چې وکتل زرګونه کلونه د آدم نواله تر د مصطفی پورې، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، ادریس علیه السلام، نوح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، تمام انبیاو د امت نه به 40 صفونه جنت ته ځي. یوازې به د مصطفی د امت نه 80 صفونه جنت ته ځي. نسبتا که وکتی شي 1,40,000 انبیاء کرام زیات دي، لیکن د هغې د امت نه 40 صفونه به جنت ته ځي. مصطفی 30 کاله تبلیغ کړی د محمد مصطفی د یوازې تنها محنت په سلسله کې به 80 صفونه جنت ته ځي. احسن عمله مصطفی دی، اکثر عمله انبیاء دي. ما وی زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده محمد مصطفی احسن عمله دی. په دې دلایل نه ذکر کوم، ورنه 128 دلایل په دې موضوع باندې ما را نقل کړي. ما وی واورئ مسلمانانو، قرآن منتوي دنیا د سره وجنه پیدا ده چې تاسو ته احسن عمله وخیمه. الله دا وی احسن عمله مصطفی ده، د کائنات عطا ولیدا وجه محمد مصطفی ده، د کائنات بقا ولیدا وجه محمد مصطفی ده. مطلوب می ده دا موضوع نه عرض کومه. پرز د قیامت تمام انسانان چې کله د رب درگاه د محمد مصطفی وړاندې راشي، مصطفی په سجده پروت دی، رب ورته وی یا حبیبا سر اوچت کا وای سوالی. نبی علیہ السلام فرمائی ربا حساب کتاب شروع کا، یو نبی با نشرات لے مصطفیٰ براشی، رب تبوی حساب کتاب شروع کا. اللہ حساب کتاب با شروع کی دار مصطفیٰ دا وجنا وجہ دا کائنات عطا کری رب دا وجہ دا محمدی مصطفیٰ ندی، دا کائنات کباقی دی وجہ محمدی مصطفیٰ دا یو درود